حکومت د طرفه د بجلی په بل کې ریلیف ورکړي خو دا ریلیف څنګه ورکړي کومو کسانو چې خپل بلونه سیزلو یا بلونه نو جمع کړي په تیر شوی میاشت کې به تاسو کتلې زیاتکر کسانو چې په احتجاج کې خپل بلونه سیزلو د سره وجنې سیزلو چې پاغي کې ټیکسونه هم سی ورغله او کم یونټ چې دی هغه یونټ هم ګران کړو نو پاغي کې ځنې دي غریبانو د هغه د میاشت چې کم آمدن ولکه میاشت چې کم تنخواه راغو دا غې نه پسې سیوا بل لاغلو د بجلی نو هغه د بجلی هغه بل چې دی دا نشو جمع کولای ځینې به پردي کورونه کوونه د کور کرای باغ ورکول کړه خرس کو روپۍ ورکول کاغه په بجلی د بل روپۍ ورکړي نو حکومت وسنګ ریلیف ورکړي تاسو به خبر اوریدلې نه باچا لور ته چاوي وای خل عوام چې دیغه د لوګ نمرې ناغه پراټي ولې نه خوري هغه ته د پته نه لګیدله چې دا پراټه چې د وړونه جوړیږي او بدی باندې چې وړي لګي نو دغه شانت حکومت چې دغه به تاسو لوس ریلیف درکې هغه چې کوم کسانو د 200 یونټو پورې سیزري نو هغه کسان چې دي هغه ته به دا ریلیف ملاويږي چې هغه خپل بل چې دی هغه پاکستان جمع کوي نو دغه بل خو باغو پاکستان جمع کی خو روان کم بل چې بس راځي چې هغه بس دغه مقدار راشي او هغه آمدن نسوي او ورپسې د دې میاشتې قسط یو ځای شي نو هغه به د بل څنګه جمع کوي دا د حکومت د طرفه د ریلیف په چره د تاسو ته ملاويږي ما وی چې د ریلیف نه خبر کم چې د سينو چې تاسو وایي چې تیر شي بل به موږ تمام کی نو تیر شي بل تاسو ته نه ماپ کوي هغه به تاسو پاکستان جمع کوي هغه خبره ده د پراټي هغه لکه اوس په وړي چې دا به سرنور لګوي تیر شي قسط پومي او دا بل چې دا بر پسې اقا شانت راځي لکه بدی کې به ټیکسونه او یونټ چې دی او په خپل ریټي او پر روان وخت کې چې دی نور ګرانېدو ته هم اراده شته خو بیا موسم یخي نو د دینه بابل چې دی یو ذره به کم راځي بل لا کتا سو احتجاجونه وکړل نو په سباله چې دی پاغي پسې هغه پېټرول هم ګران کړل نو حکومت چې دی مهنګي د سره کنټرول کوي نو او نور چې دی هر سره به یو ورځ نه بل ورځ ته ګرانېږي نو کوم کسان چې بلونه نه جمع کړي نو دا غي قسطونه به پسې هم راځي نه ابو سرتا سوم جمع کوي نو د غریب د الله مل شو الله دې زموږ په ملک باندې چې خپل رحم وکي نور کړه دې د لاس چې نو خلک چې دی هغه د لوګ نه نور وجني